نن تاسو چې منظور پښتين افغانستان ته دلاړ شي او هغه د را ایجنټ ته په عمران خان باندې هم تاسو الزامونه لګولې دي خو څه ثبوت نشته در سره په منظور پښتين هم تاسو مطلب الزام ولګو څه ثبوت شته ما سره د هر څه چې زه کومه خبره کوم زه بغیر ثبوت نه کوم زه چې کومه خبره کوم هغه یو سالډ ریزن سره زه خبره کوم او دې وخت منظور پښتين چې کوم دی عمران خان خبره خو پرې دی خپل خبره ده منظور پښتين چې کوم دی هغه چې کوم دا اوس خبره کوي دې وخت په فاټا کې خو زهر یو جنگ لګیا دی او په دې کې د پاکستان مخالف انټيليجنس ایجنسی خپل کردار ادا کوي لګیا دی را په کې ډېر ځات اکټیو دی د افغانستان انټيليجنس ایجنسی په کې ډېر اکټیو ده او هغه همیشه نه د ناراواله ده چې پاکستان او د فاټا او د پښتون علاقې او د افغانستان پښتون علاقې چې په یوځای شي دا ول محمود اچکزی د ذمہواری ده کوله نن تمام منظور پښتين دغه ایجنډا اخسته ده او ما ته خو ډېر خلکو دا خبره کړې ده چې موږ ته خوشون کې ما خو رابطې د خلکو سره دا ویلي چې منظور پښتين د را سره ملاقاتونه هم شوي دي او را ملاقاتونه نه بعد دا ایجنډا اخسته ده مسلې چې دي هغه په فاټا کې شته دي او چې چرته جنگ وي البته مسلې ضرور وي او پاکستان ته کومه خطرې دي د وخت د مختلف انټيليجنس ایجنسو طرف نه هغه کې پاکستان فوج البته موجودګي هم ضروری ده خو ماته تکلیف احساس شته په چک پوسټونو کم تکلیف وي هغه خو زه ډېره غټه مخالفه یم فاټا کې چې نه کوم بعض وخت شیلینګ چې کوم شي پاکي سیویلینز مړه شي هغه سره موږ هم اختلاف لرو موږ په دې باندې زیات احتجاج کوو موږ ارزه کې د اواز اوچت کړی دی خو خبره دا ده چې کله دا خبره کوي چې پاکستان پرې دا افغانستان ته لاړ شه نو دا خبره کې دا د رای ایجنډا د پاکستان نن په پاکستان کې آرمي چې کومه دا هغه سړکونه هم جوړوي لګیا دي کرکټ کالجونه هم جوړوي لګیا دي البته کرکټ میچ هم وکړلو او نن په لکه دوی اصل خپل حقوق غواړي دوی چې کوم حقوق غواړي چې کوم خلک اغوا شوي دي هغه په عدالتونو کې پیش کول چې میسنګ پرسن چې کوم دي هغه عدالتونو کې پیش کول د ما ډیماند هم دي د ټولو ډیماند دي خو خبره دا ده چې په دې کې چې کوم نن پاکستان کې خبره لګیا ده چې فاټا ته بیل صوبې حیثیت ورکول دي یا فاټا زم کول دي په خیبر پختونخوا کې نن په پاکستان کې موږ په دې باندې موومېنټ کول لګي یو بل منظور پښتين د نقیب الله مسعود په خبره باندې دا خبره شروع کړې ده نقیب الله مسعود چې کوم قتل شوی دی په باندې ټول پاکستانی قوم چې کوم دی راو انوار خلاف ولاړ دی راو انوار پټ شوی هم وو گرفتار یې مکړو چیف جسټس په دې باندې اکشن واخستلو او چې څوک وی کم پښتون وی چې د سره ظلم کېږي پاکه ټول پښتانه وزیر آیا مش ټول پښتانه د مخالفي موږ خپل حق واړو پاکستان کې خدا چې کومه ایجنډا ده چې دا وایي چې افغانستان ته بلاړ شو نو افغانستان پښتانه په کم عذاب کې دی موږ ته پته شته چې هلته کم قسمه ذلت زندگی تیروي دي خپل خلک چې ټوله پیسې وخوړلې او دي د روټۍ هم درک نه لګي د افغانستان د پښتنو نو دا کومه خبره کوي لکه چې کوم ځوانان د سره راپاسېدلي دي په انتها زیاتي په ټوله کې پکې بلوچستان فاټا ټوله د سره راپاسېدلي ده په 8 تاریخ جلسه هم د پېښور کې او تاریخي جلسه به په دې اړه ستاسو څه نظر دی ګوري پښتانه چې کوم دي خپل حقوق غواړي خدا چې کومه ایجنډا ده منظور پښتين چې کومه ایجنډا ده هغه ایجنډا د روا ایجنډا ده دا وایي چې افغانستان ډېر ښه ملک دی پښتانه د افغانستان ته لاړ شي او زه به دا ورلوم چې افغانستان او د پاکستان پښتانه په ثقافت کې او په ژبه کې او په روایت کې ډېر فرق دی دوی دا وایي چې زمونږ د 15 مطالبات چې کومې دي دا ومنل شي موږ نه د را سره ملاوي نه ملاويږو نه د افغانستان ته موږ محب وطن شهري یو د پاکستان او دوی چې کومې 15 مطالبات یې چې د په فوري توګه ومنل شي دا د موږ حق دی دا مطالب دا کومې چې مطالبات د پښتني حقوق خبره ده دا حقوق ځم غواړم موږ ټول پښتانه غواړو موږ په اسمبلی کې اواز کوو موږ په ټلیفون باندې خبره کړې ده زه په اف سی آر کې خپل نیول شوم زه گرفتار شوم په جمرود کې په خیبر ایجنسی کې چې ما احتجاج کړو خدا سه دا شایونه چې دي دا موږ هم بدلولو ته پر موږ لګیایو او موږ په دې کا چک پوسټونو باندې د شزه تلاشي وی کا هغه د شلینګ کې د سیویلینز مرګونه وی چې غلطۍ سره ولګي کا هغه چې کوم د میسنګ پرسنز خبره ده د ټولې چې په عدالتونو کې پیش شي د ټول ډیمانډونه د ما هم دي د ټولې پښتانه دي 8 تاریخ جلسه پاړه سره نظر ده په خبر کې ګورې زه دا وایم چې د کوم سړی چې دا وایي چې د منظور پښتون چې کوم دا خبره کوي چې مطلب افغانستان ډېر ښه ملک دی او افغانستان بار خبره کوي ما خدا ډیمغه دي چې دا جلسه به موږ خپل هم کوو ته تر اوسه پر د افغانستان خبره نه کړې دای صرف حقوق غواړي موږ دا خبره کوو کنه پاکستان کې خلکو پښتنو الریډي ډېر زیات تکلیف تر کړی دی دا نوې سلسله شروع کوي د تکلیفونو دا نوې یو سلسله د شروع کړل اوس په پاکستان کې کرکټ کالجونه هم جوړېږي لګیا دي پاکستان آرمي کا قبایلیانو د برای کرکټ کالجز هم جوړ کړل کرکټ ټورنمنټ یې مطلب سړکونه ولا جوړوي لګیا دي
نو د مقصد دی چې مطلب دا بیا په در شي او دا مسئله اوس په چې نقیب الله محسود باندې چیف جسټس چې د اکشن اخیسته سخت ټول پاکستاني قوم ورسره ولاړ دی. نو دا د سړي ایجنډا څه ده؟ لکه مونږ خو دا وایو چې مونږ د حقوق غواړو خو په طریقې سره غواړو. دا چې کوم قسمه بغاوت جوړوي چې پاکستان فوج خلاف بغاوت وکړه، پاکستان حکومت خلاف بغاوت وکړه، دا بغاوت چې کوم دی کنه دا مرګونو ته برابر. دا خو نه د بغاوت اعلان کړی دی او دا صرف مطلب حقوق غواړي چې مطالبات چې مونږ دا 15 مطالبات ومنل شي. نه دا ویلي دي چې پاکستان فوج ډېر ظلم کوي، پاکستان فوج خلاف مونږ اوچتېږو، لاسونه بچو ورسره. دا خبره دا فضول خبره ده کړې دي او دا خبره چې کوم دي د پاکستان د روا ایجنټانو خبره ده کوي لګیا دي، د افغانستان د انټيليجنس ایجنسی خبره کوي لګیا دي او د مونږ قبایل چې مونږ خپل ساتو، مونږ قبایل حقوق ته پر مونږ خپل کافي یو، قبایل حقوق ته پر ځ خپلم جیل ته لیم یوزل بیا بم خبره کو په سړکونو باندې خدای دا چې خبره ده کوي چې لاسونه واچوي د فوج سره او ریاست سره لاسونه واچوي. دا خبره چې کوم دی دا بکواس دا وایي چې 70000 پښتانه مړه شوي دي تر اوسه پر بجنګ کې 32000 اغوا دي 1400 وخت چې کوم دي دا مطلب تللی دي نور ځایونو ته. تاسو مطلب څه نظر لرئ چې کوم دغه 70000 خلک مړه شوي دي دغه حساب کتاب دی غواړي مطلب وایي چې مطلب دا ولې مړه شوي دي به ګناه وي. نو تاسو په دې اړه څه نظر ده؟ خو دا وایي چې مطلب موږ د دې حساب غواړو. خبره دا کنه چې دا خو ځکه پرې دی چې دا خو د چې کومه ایجنډا ده ابله ده په دې دا چې کوم پاکستان ته اوس خطرات دي چې کوم جنگ لګیا دی، دهشتګردۍ خلاف جنگ د ټوله دنیا دهشتګردۍ خلاف جنگ په پاکستان په فاټا کې لګیا دی. دلته د جنگ کې داسې واقعیات وشي، د جنگ کې په ټوله دنیا کې داسې واقعیات وشي او هغه کې پاکستان فوجیان مړه شوي دي، پاکستان جنرالان هم پکې مړه شوي دي، روزانه په قنوي باندې اټیکونه کیږي، الته فوجیان مړه شي. نو په دې کې سیویلینز هم مړه شوي دي، په فوجیان پکې مړېږي لګیا دي ځکه چې پاکستان دشمن ملکونه چې کوم دي هغه د پاکستان خلاف سرګرم دي. نو په دې حالات کې مونږ دا وایو چې پاکستان ریاست کې نن دا خبره لګیا ده چې پاکستان فاټا د ادیله صوبه جوړه شي یا د زم شي. نو نن خو یو حل طرف ته مونږ روان یو، مونږ خو یو تکلیف نه بهر وتلو د آی ډی پیس طرف نه تکلیف نه بهر وتلو. دوی د پنجاب پرنګ حقوق غواړي چې کوم حقوق پنجاب ته ملاويږي د حقوق ته ملاوي. خبره زکوم خو زه دا خبره نه کوم چې پاکستاني فوج سره به مونږ لاسونه واچو، زه دا خبره دوی دا وایي چې مونږ لاسونه نه چوم په حساب غواړو د قتل کوم حساب. ما د انټرویو اوریدلې د انټرویو کې دا ویلي چې خلک بلاسونه واچوي د پاکستان فوج سره او د ریاست سره. ما خپل دا اوریدلې د انټرویو او بل خبره دا ده چې مونږ خپل حقوق غواړو. پاکستان کې به فاټا یو بیل صوبه لبا فاټا چې کومه د زمبشي په خیبر پختونخوا کې مونږ یو سټیټس سره او بل افغانستان خلک چې دي کنه د مونږ ډېر بل قسمه دي، هغه ژبه بل قسمه ده. افغانستان خلک ډېر احسان فراموش او بے وفا خلک هم دي. زموږ پښتانه چې کم دي کنه زموږ پښتانه د دې سره چلې دي هم نشي. زموږ پښتانه ډېر نرم مزاج خلک دي، د پنجاب سره چلې دي شي، د خیبر پختونخوا سره چلې دي شي او د افغانستان خو داسې سخت مزاجي خلک دي چې وچه یعنی یو ځل وچه یو ملګری ورته راغلی او قطر نام ملاودو ته نو افغانې چې دی قتل کړلو د پیسو په سر. داسې خلکو ته منظور پښتین دا خلکو ته وایي چې تاسو پاکستان نه بیل شئ ولته لاړ شئ. افغانستان کې چې په پښتانه کې مصیبتونه او تکلیفونه او عذابونه دي